نن عزتمندو دومره اسرائیل چې دی موټی اسرائیل هغه لګیا دی په ټوله دنیا باندې حکومت کوي. نن هغې لګیا دی ټوله دنیا علاوه د فلسطین نه چې هغه مقبوضه نه دی باقي ټوله دنیا مقبوضه ده. پوهېږئ پې هغه آزاد خلک دي چې تر اوسه پورې مړه شو، شهیدان شو، ټوکړې ټوکړې شو، بچي د هغې په وړاندې د هغې د کیمې جوړې شوې، ټوکړې جوړې شوې، د هغې باوجود هغې په خپل موقف باندې ولاړ دي. تاسو به نه کتلې چرته، تاسو یقین وکړئ که داسې د دې په سل چنده کمه حمله یو په پاکستان باندې وشوه د دې خلکو چغې به ووینئ، د دې مافیګانې به ووینئ او د دوی چې کوم دی د میدان نه دا هغه خلک دي چې تر اوسه پورې له بله تاسو یو ویډیو هم نه لیدلی چې په هغې کې دا ویلي مونږ اسرائیلو ته وایو چې بس کې په مونږ باندې نور ظلم مه کوئ، مونږ ته معافي راکئ او مونږ پناه غواړو، مونږ دا غواړو. قسم درته خورم د ماشوم بچي نه هم چې انټرویو اخلي ماشوم بچی هم لګیا دی او وایي زه او زما خاندان ټول به د مسجد اقصا نه قرباني. عزتمندو دا اسرائیل چې په دې ټوله دنیا حکومت کوي د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه صرف دا ده چې مونږ اسبابو پسې شو، ایماني طاقت مو هېر کړ چې کوم طاقت الله اسلام له ورکړی دی، کوم طاقت الله د حضور عشق و وفا له ورکړی دی، هغه طاقت مونږ هېر کړ. مونږ که د بدر معرکه را یاده کړو نو مونږ ته به دا واضحه شي چې اوس خو د مسلمانانو تعداد چې دی دا د 1.5 ارب نه هم زیات دی. د دنیا بهترین فوجونه دي ورسره، د دنیا بهترین طاقتونه دي ورسره او د دنیا بهترین اسباب وسایل مال و متاع دي ورسره، اټمي طاقتونه دي ورسره. که نشته صرف یو څیز ورسره نشته چې هغې ته غیرت ایماني وایي، که نشته صرف یو څیز ورسره نشته چې هغه مرګ له په سترګو کې سترګې ورکول دي. ورنه نفوس ډیر زیات دي، اسباب ډیر زیات دي، مال و متاع هم ډیر دي، میزایل او ټینکونه هم ډیر زیات دي، جازونه هم ډیر زیات دي. الله کریم جل جلاله د عالم اسلام ته ایمانی طاقت نصیب کړي. عزتمندو د زړه نه وینې وساسي انسان چې په دې داسې حالاتو کې ډېر تکلیف ده ماحول دی. فلسطین مناظر انسان قطعی نشي. په دې روژه کې چې غریب نه غریب سړی هم دا وایي چې زه خپلو بچو له به رزق یو سم فراخه په ځان به سختي تېره کړم، لږ زیات خرچ به وکړم. په دې روژه کې هغه ښکلي خلک، هغه خلک چې هغې له الله ډېر شته ورکړي وو، هغه علاقه چې هغې له الله برکتونه ورکړي وو او د هغې پکې ډېر ښه ژوند تېرېده، هغې د روژه ماتې د یوې کجورې دپاره هم بېتابه دي، هغې د یو ګیلاس او د یو بوتل اوبو دپاره هم بېتابه دي. د هغې ماشومان ګلونه ولاړ وي او د ماښامي ته نږدې ټایم وي او خپلو مشرانو دپاره د روژه ماتې دپاره په یو جام کې په یو کاسه کې معمولي شانتې وریجې یا معمولي شانتې سسیز وړي چې د هغې پې حلق معمولي شان تر شي او ناڅاپه په هماغه هجوم باندې په هماغه اوږو تږو زمونږ د فلسطین پرونو باندې څه چلو شي، په هغې باندې حمله وشي او هغه پلاران چې په دې تمه چې مونږ له به اوس یو نوړی نوړی روټۍ راوړي، مونږ له به یو بوتل اوبه راوړي، د هغې بچو غوښې او د هغې ټوکړې چې کوم دی بیا هغه پلاران راغونډئ. هېڅ قسمه پروا نشته د ټول دنیا. هغه زمونږ مرکز د عشق او د وفا حجاز مقدس سعودي عرب داسې دی چې فلسطین ته پکې دعا قدر هم نشي کولی، اسرائیلو ته پکې خیرې قدر هم نشي کولی. د بې بسۍ دا عالم دی چې ستا په ملک کې د هغې دپاره کلک اډر شوی دی چې ګورې د فلسطین په حق کې به څوک اواز پورته نه کړي، چې څوک راپورته کېږي هغې باندې ډایرکټ پرچې کوئ، باقاعده د هغې دپاره لابینګ کېږي، د هغې د تسلیمولو دپاره خبرې کېږي، د هغې خلاف اواز قدرې نشته. په یو داسې ماحول کې کم از کم مسلمانانو له دا پکار دي چې څنګه مې درته اول کې وویل چې حضور چې کله د بدر کې د کفارو په دغې قافله باندې حمله کوله نو زما د جانان مبارک د دې اقتصادي لاین کټ کو، دې له معاشي طور باندې څه کوله، کمزوري ورکوله. نو کم از کم چې موږ د دې بایکاټ خو کولی شو، د دې د مصنوعاتو بایکاټ خو کولی شو چې د دې مصنوعات نه زموږ دکانونو کې پراته وي او نه زموږ د اغستو دپاره د دې څوک وي. که یو دکاندار د خپل ذات دغه نه مجبور شي سودا نه نو چې هغه ته پته ولګي چې د دې اغستو والا څوک نشته هغې بیا نه راوړي، خو هغه ته پته یې که نه چې اغستو والا دا پروا نه کوي چې دا زه د خپل د مظلومانو فلسطینیانو وینې څکم او که نه کوک او پیپسي څکم، پوهېږئ دې باندې هغه ته دا پته نه لګي. لہذا ټول په جمع باندې دا عزم وکئ او د دې مظلومانو دپاره دعاګانې هم کوئ چې الله کریم جل جلاله اسلام له عالم اسلام له مضبوط او نران لیډران ورکي او حماس له الله کریم عظیم فتح او کامیابی ورکي او زمونږ د فلسطین د مظلوم مسلمانانو الله کریم مل او مددگار شي. اسرائیل خدای د خپل قهر او غضب په څپېړه ټوکړې ټوکړې کړي.